د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه په لوګه کې د مسلې پوښتنه کول. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې تاسو خلکو هغه وخت زموږ حالات لیدلي وي چې موږ کې به بعضو څو وخته دومره خوراک نه موندو چې په هغې یې ملا نیغه کړې وي. ما به د لوږې له وجې ځیګر ځمکې سره پیوست کړو او کله به ګېډه په ځمکه اچولې پروت وم او کله به مې په ګېډه پورې کاڼي تړل. یو وارې زه په هغې لار کې کېناستم په کومه لار چې د هغې حضراتو لاره وه. اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تېر شو. ما د هغه نه د څه خبرې تپوس کول شروع کړو. خیال مې و چې دا خبره به کوم کور ته به مې بوځي او بیا به د عادت موافق چې څه چې موجود وي په هغې به مې مېلمستیا وکړي، خو هغه داسې ونه کړل. شاید خیال یې ونه شو یا د کور حال ورته معلوم و چې هلته هم څه نشته. دې نه پس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تشریف راوړو. هغه سره هم دا حالت پیښ شو. بیا نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تشریف راوړو. زه یې ولیدم نو مسکی شو زما حالت او په عرض پوه شو. ارشاد یې وفرمایه ابو هریره ما سره راځه. زه ورسره شوم. نبي علیه الصلاة والسلام کور ته تشریف یووړو. ما دننه د تلو اجازت واخیست. حاضر شوم. په کور کې یوه پیاله د فیو پرته وه چې خدمت کې پیش کړې شوه. پوښتنه یې وکړه چې د کومې راغلې ده. عرض وشو چې د فلاني ځای نه تاسو دپاره هدیه کې راغلې ده. نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایه ابو هریره لاړ شه اهل صفا راوغواړه. اهل صفا د اسلام میلمانه شمارلی شو. دا هغه خلک وو چې دوی نه کور و نه در نه ځای نه ځایګي نه د خوراک څه مستقل انتظام و. د دې حضراتو تعداد به کم او زیات کېدو خو د دې کیسې په وخت اویا وو. د نبي علیه الصلاة والسلام معمول دا هم و چې د دوی نه به یې دوه څلور د چا مالدار صحابي میلمانه کول او خپل معمول یې دا و چې د چېرته نه به صدقه راغله نو دوی ته به یې ټوله ولېږله او په خپله به یې په هغې کې شرکت نه کولو. او که د چېرته نه به د رابلنې حکم راکړو په طبیعت مې ګرانه خو شوه چې د دې پیو مقدار څه دی چې ټول راوغواړم. د ټولو به پرې ښېګړه څه وشي. یو کس ته به هم په مشکله پوره شي. او بیا رابلنې نه پس ما ته د څښلو حکم وي نو په دې به مې وار اخره کې راځي چې پکې به څه پاتې شوي نه وي. خو د نبي علیه الصلاة والسلام د خبرې منلو نه بغیر علاج نه و. زه لاړم ټول مې راوستل. نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایه چې واخله په دوی وڅکوه. ما به یو کس ته پیاله ورکوله هغه به ښه په مړه ګېډه وڅښله او پیاله به یې ما ته واپس راکړه. دغسې په ټولو مې وڅکل او ټول ماړه شو. نبي علیه الصلاة والسلام پیاله په لاس مبارکه کې واخیسته. ما ته یې وکتل او مسکی شو. بیا یې وفرمایل چې بس اوس خو زه او ته پاتې یو. ما عرض وکړو چې بېشکه. ویې فرمایل واخله وڅښه. ما وڅښل. ارشاد یې وفرمایل نور وڅښه. ما نور وڅښل. اخر ما عرض وکړو ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم اوس زه نور نشم څښلی. دې نه پس نبي علیه الصلاة والسلام د ټولو نه پاتې شوي په خپله وڅښل.